باندې خوراک دا څه کوي چې دا ماشاءالله ټولو نه دی وګټله؟ بس ورور د دې خو دغه خوراکه ده چې اګۍ دي، سوچه غوړي دي او پی دي او خصبانه ده، مالش دی، غنم دی. مالش هم ونه کوي؟ مالش هم ونه کوي. ته پتا باندې زور کړی دی څنګه؟ دی در باندې خپله چېرته زور کړی دی؟ بالکل دی په ما زور نه ده کړی، ما له څه نه راکوي، د غوانو سره نه ده شپن ختي. دا لاکټ دی، دا دی غویي انعام وګټلو جي شي د ډب باټو ډېر نوم دی. او ګورئ جي دی هم 1 نمبر کړی دی خو دی قسمت لا پساو شوی دی. څنګه پساو شوی دا اوس تپوس کوم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لکه لاکټ ولې نه میلاو شوی؟ لاکټ څنګه نه میلاو شوی؟ 2 نمبر شوي پیله، نو هغه یې ځان سره پساو کړی، ټاس به بیولې چې چاله ورسېدو نو هغه به یې ورکوي بیا. اوس په قسمت یې؟ او قسمت باندې 2 ګول وکړی پیله ټایم لومبې. زبردست. د دې له خوراک څه ورکوئ تاسو؟ یاره خوراک د ډېر دی، د هګۍ ورکوو، سوچه غوړي ورکوو، پی ورکوو، دیسي هګۍ ورکوو. چېرته دا خوراک خپله کړی دی؟ نه خپله هم کوو که نه، چې خپله نه کم نه کېږي که نه. جی کو دغه شان دی د هغوی قیمت وګورئ نو 3-4 لکه قیمت دی، خو کله 1 نمبر یې وکړو بیا دې 50 لکه نه د قیمت وړي. مالش ولا کوئ؟ څوک ولا مالش کوي؟ مالش موږ خپله کوو 3 غنټې مالش ولا کوو. زویه چېرته پلار ته مالش کړی دی؟ غیلم کوو دیلم کوو. وګورئ جي دا د غویانو هغه شوقیان دي چې دی کله نمبر یې واخیستې انعامونه یې وګټله. دا وګورئ جي څومره خوشحاله دي، پیسو باران یې په ټوډوري کې ولاړ یم. دلته کې د غویانو جلسه وه، د غویانو په دې جلسه کې د کاکا د سرو زرو لاکټ انعام وګټلو. د دوی نه تپوس کوم چې دا شوق د دوی د کم وخت نه دی. وعلیکم سلام. کاکا مبارک شه جي. خدای مو بخښي جي. دا سرو زرو لاکټ مو په څه کې وګټلو؟ دا په غوی کې. دا شوق مو د کم وخت نه چې دا غویان تاسو جلسې کوي؟ دا په دغه څه دغه لاواز ته خیر دی ووایئ جي. کم از کم جي 50-55 سال نه وایي ذاتي. ها د دې غوی نوم مو څه دی؟ د غوی نوم مې با وایو. دا به ټوډېریا. او جي ها د هلکانو نوم اخیستو. ښه ماشاءالله دا خو ډېر زیات دې ته خوراک څه ورکوئ چې دې ټولو نه وګټلو؟ دی چې خوراک ورکوله پی، غنم او د غنمو دله او سوچه غوړي. ها ماشاءالله لکه ښه خواري ورسره کوئ. دی چې 13 میاشتې شو. 13 میاشتې شو. حاجي دا وګورئ جي دا لاکټ دی پټوله، ډبه، خساري او پټوله او یو بل تاسو خو یادولو هغه بجلی. سرو زرو لاکټ دی یو ګټلو. دا د کاکا بچي دي وایي چې 3 غنټې کم از کم دی غویي ته لګیایي او ایکسرسایز ولا ورکوي، زورونه پې کوي، مالش ولا کوي. ما ورته خپله در باندې زور کړی، خپله باندې زور نه کوي، خو لکه شوق یې دی که نه، نو هغه شوق یې رنګ راوړو. څونه مقابلې مو به ګټلې؟ یاره مونږ خو ډېرې ګټلې جي، مونږ خو تر پنجابه پورې تللي یو، د خپله علاقه باندې مونږ مقابلې کړي دي. پرنده یی د کوم ځای؟ ټوډري فاروق بانډه. ټوډوري فاروق بانډه. دا وګورئ جي د دوی غویم چې کوم دی نمبر جوړ کړی او ښه خوشحاله دي، د دنیا پیسې پې وویشتې او دا وګوره ښه خفه نه شئ ګپ مې لګولو. دا وګورئ جي دا هغه غویان دي دی په جلسه کې په منډه کې چې دی مقابلې ګټي نو دې شاته ډېر غټ داستان یې کو تاسو اورېدلي. دی باندې قسمه قسم خوراکونه، دی ته مالشونه دا دی ته لګیا وي او ماشومان یې کوي. دغه څنګه مخکنی انټرویو کې هغه ورور راته ووایي چې 3 غنټې 4 غنټې دی لګیایي او د خپل غویانو ته دی مالش ورکوي. 9 نمبر یې اخیستی، دا هم څه کم نه دی، خو صرف یو 2-3 سکنډو کې فرق کي که نه؟ دا بالکل نوی څخه دی، بالکل په لومبي ځل باندې وزغلېدو. په لومبي ځل باندې انشاءالله او دې په دویمه پیره زغلي بیا به انشاءالله پیره له دیم راځي. زبردست. خرڅه خو نه؟ نو خرڅولو سره ادم یا فعلا نشه خپل شوق پوره کوو یا که نه. خو 1 نمبر کې بیا څونه پیسې برخیږي داسې ووایه زموږ د کتونکو ملګرو ته. انشاءالله چې د 1 نمبرو کې ډېر به ډېر خیږي به انشاءالله. تقریبا 1 نمبر والا سخي بیا څونه مارکیټ کې ریټ بړاوي؟ بیا به انشاءالله 50 لاک نه وړي انشاءالله. 50 لاک نه. دا وګورئ دا څنګه د ستاسو دا یو غویان چې کوم دي 2 غویان په یو نمبر راغله، دې سره به څه حساب کوئ اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ دې باندې خپله د ټیم یو راغلی دی، مونږ دې فیصله کوو پر ورورولۍ یو بل له انعامونه پرېښول. پر ورورولۍ یو ملګري له انعامونه ورکړل چې دا ستاسو شو بس پر ورورولي دا ستاسو مشري دلته کېده؟ دا زموږ مشري دلته کېده. دا څه حساب کتاب د غویانو دا لږ تفصیل سره لوغونده پرې کوئ بس؟ دا جي مونږ دغه شان به د زمیندار یو او دا یو ثقافت دی ښکلی. دا زمیندار راځي را سره موږ سره ښه مزېدار د شوق دی، د نشو مشو نه خپل کول مو بچ کړی دی
او دې کې خو حکومت کریم بھائی را سره تعاون کړی دی ماشاءالله پولیس سرونو را سره ډېر غټ تعاون کو ټریفیک والا را سره 11 کو هم راغلي. ډېر ښکلی 11 والا را سره ښه تعاون کو هم راغلي یاره حکومت نه موږ دې وخت کې ډېر رضا یو دې جلسه کې هم سره مکمل تعاون کړی دی ماشاءالله. هر یو تر خبرې پورې موږ د 11 سره اوسته دی هر یو شی موږ له ښه کار برابر کړی دی موږ د حکومت نه طرف نه دا پېره په دې جلسه ډېر زیات ډیره مهرباني چې تاسو خپل قیمتي وخت ځای کړو موږ سره راغلی او تاسو شکریا ادا کوو دا مېلمانه د پنجاب نه راغلي دا څاروي راوستي دي دا یو زموږ شوق دی دې باندې خرچې زموږ ډېرې زیاتې کېږي دې له موږ غوړي ورکوو سوچا غنمو دل ورکوو د خدمت کوو مالش کوو 2-3 کسان د دې او موږ د کریم بھائی ایم پی ایس ډېر شکرګزار یو موږ سره ډېر زیات دې کې تعاون کړی دی دلته پولیس والا را سره راغلي خټ ډیپټي را سره کړی دا 11 والا را لګري دي موږ سره پورا د کومېټای طرف نه موږ سره ښه انداز شوی دی اوبو والا ټینکۍ موږ هر څه کریم بھائی نه ډېر خوشاله یو